نن زه غواړم چې دا کوم یو لفظ دی زموږ په معاشره کې ډېر زیات استعمالیږي 420 په دې باندې څه انفارمیشن تاسو سره شیر کړم. لکه موږ عام چې کله خبرې کوو نو موږ وایو چې پلانکي کس ډېر 420 دی یا هغه ډېر 420 کارونه کړي یا هغه ما سره 420 وکړه. نو دا ټولو کې د 420 نو په دې باندې نن خبرې کول غواړم چې دا څه شی دی او دا په کومو کسانو دا لګي یا کومو کسانو ته موږ 420 ویلی شو. نو لکه څرنګه چې موږ ته پته دی چې زموږ یو قانون دی PPC پاکستان پروسیجرل کوډ تعزیراتي پاکستان، نو هغې کې ټولې دفعې لیکلي شوي دي چې کوم کس کوم جرم کې د هغې مطابق PPC مطابق تعزیراتي پاکستان مطابق په هغه کس به هغه دفعه اکارډینګ ټو هغه جرم لګي. نو همدغه شان 420 هم یو دفعه دی. دا هغه دفعه دی چې که کوم یو کس د بل کس سره دوکه فراډ بېایماني یا بدنیتي وکړي، د هغه پراپرټي یا د هغه پیسې په دوکې فراډ یا بېایمانۍ سره ووهي، نو دا کس بیا د 420 دفعې لاندې FIR کې راتلی شي. په دې باندې بیا دا 420 FIR کټ کیدی شي. نو اوس مثال ته راځو، مثلا یو کس دی د هغه نوم دی ABC او یو بل کس دی د هغه نوم دی XYZ. دا ABC لاړو XYZ ته ووایي چې یاره زما سره ځمکه دی نو زه خرڅول غواړم او که ته یې اخلې نو زه به تا ته په قسطونو کې درکړم، نو 30% اوس راکړه 60% به بیا راکړې نور یې به بیا راکړې. نو دې مطابق هغه سره دا ډیلینګ کې خو اصل کې د ځمکه د ده نه بس ده نه 30% پیسې واخلي 60% واخلي یا مطلب ټولې واخلي خو ځمکې انتقال نه کېږي یا ځمکه د دې نه، نو دی بیا د خپلې خبرې کې ټال مټول نه کار اخلي. نو داسې کس 420 دفعې کې راتلی شي. یا یو بل مثال ته وګورئ، همدغه ABC لاړو XYZ. د XYZ یو کار دی چې هغه مطلب یو سرکاري کار دی خو نه کېږي، هغه کې څه لیګل ایشوز دي. نو بیا څه وشول چې ده ورته وایي چې دا کار به زه وکړم، ته ما ته دومره پیسې راکړه 20,000 30,000، خو هغه پیسې ترې واخلي د XYZ نه هغه کار هم ونه کړي. نو داسې بېایمانۍ دوکې فراډ سره د بل کس ځمکه یا پیسې وهل دا د 420 دفعې لاندې راځي چې د دې سزا د قانون مطابق 7 کاله یا جرمانه یا دواړه کیدی شي. نو دی یو کس ته بیا موږ 420 وایو چې کوم د خلکو سره فراډ دوکه یا بدنیتي بېایماني کوي.